کوڅه سره دې نشم چې ته څوک را نشي دا ګفت واخله. خو مشاله دا دې راته څه ګفت راوړو؟ په خپلې کور وګوره زه درنه ځم. अस्सलाम वालेकुम बाबा. वालेकुम अस्सलाम. हारून बची कार नराली. हाँ बाबा कार नराला ना. हारून बची अफसर तर मिलोशवा. ना बाबा सभा बटे कदा रजियो पैसे बाराती. बची कोरके राशनम खत्म शो और दुकानदारला वरलम हकर सौदाम न राखवला. बाबा दिल तो गरीब सूकम बावर न कही बस तेरे गरीब पल रहा मुकी. आमीन बचे. बाबा कुर्बान तरु से पूरी कुर्ता नहीं रहा गली न बचे अब बचे तो दरपदर गिरजी.
ماشاءالله ګوتمه ډیره ښایسته ده او زما ډیره زیاته خوښه شوه دغه ستا نه پاتې ده ما نه تکړه شه اوس ما پسې رشته راولېږه نایلې لورې مشال زه کال کټ کوم بابا راغی بابا راغی او بچې رالمه بابا ته کښېنه زه تاله چای پخوم ښه خو پوي بچې چای را باندې وڅښه بیا ځم لږ بره کلي ته بر کلي ته خیر خدای بابا او بچې هلته مې یو دوست اوسېږي ډېر وخت شو ملاقات نه دی شوی ویم لږ لیدل به ورسره وکړم بابا تا خو چېرته د داسې دوست ذکر ما سره نه دی کړی بچې غریبي داسې بده بلا ده چې غریب په ځای نه پرېږدي زما دوستم ډېر په ما کماو ګرځي لږې ورځې کېږي چې د بره کلي ته یې کډه راوړې ده بچې چای را باندې وڅښه ناوخته کېږي سید رحمان وروره شکر دی چې ژوندی مې ولیدې او دې غریبۍ خو داسې در په در کړي وو چې ډېره موده پس ملاقات وشو چې یاران ژوندي وي نو ځان په یو موړ باندې خامخا ملاقات کېږي خو دا راته ووایه چې هلکان څه کار روزګار کوي که نه سید رحمان وروره څه چې د غریب په نصیب کې وي خواري دیاړي مزدوري د هېڅ نه مخ نه اړوي ښه خبره ده او حلال کسب خو عبادت دی بس د صحت نسیدي نی هغه بده بلا ده او پردله د لور خور پیغلتوب د مور پلار دپاره شوګیره شي دنیا اوده وي خو د پیغله لور پلار د اسمان ستوري شماري او یار دا خو ده پردل خانه تا ته خپله واده یاده ده که نه واو سید رحمانه ستا لور به زه خپل انګور جوړوم دا خو ما تا سره واده کړې ده پردله بیا چې څومره زر کېږي سوړه اوبه یو ځای که او زما د کوره د خپلې انګور ډولۍ اوچته که ولې نه یار ولې نه زمونږ کور خو هسې مرالو جوړ دی چټکه پکه کالې مې جوړ کړې دي په خوښه دي دې هفته کې به نیټه کېدو ولې نه خوښه مې ده زما طرف نه هېڅ بندیز نشته دا څه وشو مشاله زما خو په خپله م یقین نه راځي دا به اوس څه کېږي مشاله څه به کېږي دا راته وایه نه چې دا هلک دی څوک او د هلک نوم څه دی زه په خپله م نه پېژنم دا مې د بابا د دوست زوی دی خو دومره راته پته ده چې د هلک نوم هارون دی بیا راته د کور پته ووایه څه پوه شه او هغه د خدای دپاره مشاله نورې مسلې راته مه جوړوه زه مجبوره یم او زما رشته بابا په ورکوټوالي هغه سره کړې ده بس ټیک ده که نه د دې مطلب خو دا دی چې ستا ملته زړه دی ځکه خو د مسلو نه یارېږې دا ته څنګه خبرې کوې مشاله مسله صرف زما نه ده زما د پلار د عزت ده بیا زما نه څه غواړې ته د خپل د پلار د عزت خیال ساته مشاله مشاله دا کور به زه دوزخ کمه خوښه به شم یاره خارونه ستا دا واده ډېر ناڅاپي جوړ نه شو ستا د دې رشتې نه خو موږ خبر نه شو عجیبه یار بس د مشرانو د خولې خبره ده چې نه ما په خپله هم نه ده لیدلې یار بغیر لیدو خو داسې څوک رشتې نه کوي او بیا د خوښې او ناخوښې واړو پته نه لګي عجیبه د بابا خوښې ته مې ځان پرېښی دی ګورو چې څه کېږي الله دې پکې خیر واچوي امین ډولۍ خو سبا ماښام ده که نه او نجیبه یار د سادګۍ کار دی نو څلور یاران مې راغوښتي دي نو چې په وخت راشې ګورې ښه ولې نه یار دا خو د خوشحالۍ خبره ده
او ګډون به پکې خامخا وي یا لکه راځه چې اوس په اردو دې کال له څه پکې خدای پاکه ډېر زړه ستړی ژوند دی دا ما سره دوکو کامیو پیدا کړه چې په تیرو کې ساتلې تا په محبت مې د قسم نه مشاله زه د دې هر څه نه خبره وم په ما یقین وکړه په ما تا یقین وکړم چا چې زه د سمندر میاس کې پرېښودم په خپله خو ګودر ته کوده شوه وایي چې په ما یقین وکړه مشاله ته ولې نه پوهېږې یوازې ته نه یې ډوب شوې تا سره زه هم لاو شوې یم چې دومره مینه ما سره کوې نو بیا راځه ما سره چې دې دنیا نه چېرته لرې لاړ شو او خپله ژوندون آباده کړو زه د خپل خاندان عزت او د خپل پلار شمله خاورو سره نشم خاورې کولی او دا وعده در سره کومه چې زه به ستا د حاصلولو دپاره د خپل وس جنګ کومه ودې خو یې د خپه خوږېرې کړې محبت نه رشتې خو یاد ساته ما سره داسې ثبوتونه دي چې په ژوند به د ستومانه کړم او چې د هلکانو سره نور څه پاتې نه شي نو جینکو ته بیا هم دا خبرې کوي به هر حال زما په خپله مینه دومره یقین شته چې ما به نه رسوا کوي د دومره پریوتي کار زما ستا نه د امید نشته ماشاءالله بل بختور شو ولې څه چلو شو نایلې ته خو ما له ګوتې مه راوړه دا به ستا غټه نیکي وي ګوره نایلې ته خو اوس زما د نکاح ښځې د څه ښځه کومه نکاح ته د سره ما قبول کړی نه نو زه دا نکاح څنګه ومنم ګوره نایلې دا د مشرانو فیصله وه څنګه چې ما ومنله داسې ته م ومنه زمونږ خیر او حیا به اوس په دې کې وي نکاح د دوو تنو خوښې او رضا ته وایي دا د زور رشته ده او په زور رشتې نه کیږي زما په خیال بل دې څوک خوښ دي زه تا ته دا ویل ضروري نه ګڼم ټیک ده زمونږ پښتو معاشره خدا اجازت نه ورکوي چې زه تا پرېږدم خو څه زه به ستا د وجود سره زکار نه ساتم خو شرط به دی چې ته به دا خیال ساتې چې زما رور او زما پلار ته دا پته ونه لګي چې زما او ستا ترمنځه څه کشاله روانه ده ماشاءالله ډېر په خپله مینه نازېدې که نه څه یې دله درکړل په سپین میدان یې پرېښودې که نه قادره چا چې زه په سپین میدان پرېښیم د هغې ژوند ته به زه کفن واچوم تماشه یې کوه اشنا خو زما مني زه خو یم دا کوم ثبوتونه چې تا سره دي نو خاوند ته یې وښایه چې دا ژوند دې برباد شي سلطانیا داسې به کوم و نیلې سره مې یو ملاقات پاتې دی د هغې نه بس ماشاءالله ته کو هر څه وې تا سره دا ټول بد د نایلې پلار کړي دي او اشنا قادرې ټیک وایي هغه ځکه چې ته د نایلې د پلار بلکل بدې شي ما ته پته ده یارانو چې دا ټول بد ما سره سترحمان کړي دي لږ بوت एकदम خو له هغه ته اوزګار نه یم
دا بستا غټه نیکی وي د څه ښځه کومه نکاح ته د سره ما قبول کړی نه نو زه دا نکاح څنګه ومنم هارونه بچي ولې بچي ته داسې خفه ناست یې هیڅ نشته بابا بس د نیلی لږ طبیعت سټ نو د هغې باره کې مې سوچ کو سوچ نه مه کوه بچي الله به خیر کړي نیلې بچي اوس یې طبیعت څنګه دی هارونه بچي د نیلې بچي خو موږ ته د خوبه دړو سونه وې چې ته تا خو ته څه ویلي نه دي هیڅ نشته بابا د نیلی طبیعت دی داسې څه خبره ده اشنا د دې واده سره خو په تا بیخي چپ لګېدلی دی لکه باجي خو دبو کړی نه نجیبه یار داسې څه خبره خو نشته هلو نایلی ما وې زه لږه بابا کره سم بابا کره سله سله څه مطلب د پلار کور مې دی ځم به نه 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 زما مطلب خدا نه و لاړه شه خو خو څه ازا ترکاري پخه کا زه هم مزدورۍ له راغلم او ګلخان هم مزدورۍ له تللی دی دا نور کله د اخلي پخلي چا کول ها ګوره بابا بس میں کسے سوچ گئی په ګوله دې سوړ شي تو ستا بابا ولې یار خیر خو دی که نه نه یار داسې خبره نشته راځه خانه بچي راغلې او بابا راغلم کینه بچي کینه خانه بچي ډېر وخت نه دی خزانه کې پیسې اچوې څونه به پکې جمع شوي بابا د ساس کې نه په دریاب جوړېږي څه خو به چې جوړ شوي که نه چې دا خو دې ضرور واده دپاره هم ورکړی وې بابا دا خو زه داسې وخت دپاره جمع کوم که نه ته خو د مصلحت کار دی ناڅاپه بیماري شي نو چا ته به ودرېږو او بچې دا سوچ خو دې ښه دی نیمګړي کورونه دي هېڅ پته نه لګي بابا رندان څه شوه بچې
هغه لږه پلان کرتلې ده او ته دا سکار وکړه چې ځان له سالن ګرم کا او زه لږ مانځلی ځم د دې خبرې مطلب دا دی نیلي چې ته زما خبره نه منې سر کرحلې نه وړې ها مشاله ما ستا د یوې خبرې نه انکار نه دی کړی خو ما د ځان په شان مه ګڼه زه ښځه ذات کې زه کمزورې یم کمزوري او که نه هغه سره زړه لګېدلی ها مشاله دا مه هېروه چې هغه زما د سر سوری دی اوس که هر څه دي ما له د سر څادر او چاردیوالي راکړې ده څادر او چاردیوالي داسې ولې نه وې چې شګې کمر ته مې ډډه والېده څه وخت یې پناه کولی شي ستا مطلب څه دی اخر ته ما نه غواړې څه د محبت کمه بدله راکې کمه بدله زه غواړم چې ته د خاوند نه طلاق واخلې زما ژوند ته راشي او هغه به داسې په اسانه زما خبره ومني او یا به زه د ټول عمر پیغور د ځان او د خاندان په غاړه کم او که تا داسې ونه کړو بیا هم ته د ما له تور او پیغور نه ځان نشي بچ کولی او تا ته پته ده چې زه ستا په ژوند کې څومره اور کرلی شم او داسې به زما په زړه کې ته هغه مینه قتل کې کومه چې زما په زړه کې ستا دپاره وه شرط دې پروزي په هغه مینه چې رقیب په سر سوري او زه په سور مړه د هجران راتېږم السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر بچې بچې ستړی مه شې ستړی مه شي څنګه یې او بابا دې څنګه و زم خو یم کاکاجي او بابا مې هم ښه دی ها او زما غلوګې هغه نایله څنګه وه نایله ولې کاکاجي نایله دلته نه راغلې نه بچې نایله خو دلته نه ده راغلې هارونه بچې ته څه سوچ کې نه نه کاکاجي داسې څه خبره نشته اصل کې ما ته سار رنګ کړی و چې زه به بابا کره ځم زه سیده دلته راغلم هله کاکاجي زه به د نه اوس ورشم زه بچې الله دې مل شه الله په امان زوی اوس پناشي ماوي او ګل چې شیمړاوي سل ګلونه دې پیدا شي هغه وی مینه یو ګل دې مینوال دې کول روټۍ راکلې وې روټۍ به کې هوا کو نه ډېره دا خلک تلې وې ماشاءالله دا دې وپېژندو نه کنه یار دا څوک دی دا هارون ورور دی که نه ته خو د خوشحالۍ خبره وایي لږې پیسې وله ورکړه
کار چې زه سم کوم نو دا د سمې مخې ته کېږي. هغه ځکه چې تا سره یې مینه کړې وه. ته خو دا خبرې پرېږده خو د خپلې پیسې ولې ده که نه. بابا ګل خان اوسه پورې رانغلو ډېر ناوخته نه تو. هغه دی راغی عمر یې ډېر دی زما بچي. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا هسپتال ته بوځه. ما سره خو پیسې نشته. لالا دا خزانه والا په دې کې پیسې جمع کړې دي د روندار علاج پې وکړه. څوک یې تاسو عمر څه غواړي؟ نه ظالمانو ما تاسو څه ویل دي؟ اوی بیتم دی ګورم بلا سره. Marcos Farasho. خاطر چې په وخت مې هسپتال ته بوتې کله کې سر شروع نو ډاکټر وی چې د اپنډکس د 14 خطر وه. هارونا ما ته ستاسو د مینې وړاندې خپل قد ډېر ورکوټی ښکاري. ما معاف کړئ یو. نایلې تاسې خبرې مه کوه او دا چې غریب سره به د ژوند نور هېڅ سهولیت نه وي خو مینه ښه ډېره ده. زه خو په شته سترګو کې شمکوره ومه چې ما ته دا مینه نه ښکارېده چې د ګل خان قربانۍ ته ګورم نو هغې غریب دا پیسې ډېرې په سخته جمع کړې وې خو هلو څه سیدرحمان کاکا چا ویشتو یارانو
مونږ ته په شپږو میاشتو کې دا پته ونه لګېده چې هند نیلي دې چېرته پکړه تلي. یار هغه غریبانان خو تا ډېر په مخه راغوښتي کله به دې بله خاوند له د نیلي تصویران لیږل او کله د خبرو ریکارډونه. خو یار یو خبره ډېره عجیبه ده. مشاله څه خبره؟ دا خو کېدی نه شي چې هارون به دې خبرو باره کې ښځې ته څه ویلي نه وي خو بیا د هغې طرفه د دومره خاموشي ولې ده؟ او یار پته یې د قتل دعوا ونه کړه ولې یې ته پته نه ده چې سیدرحمان کاکا سر د بل چا د وژلو څه و؟ د هر څه سره به ګورو خو دا معلومات وکړه چې دا خانوادوس دي چېرته د پلار د مرګ نه پسې لمبرم باندې. بس که یار ته خدای خاطر وکړه هلته تر کوره پورې مت غلو. سلطانیا کوم چې اصلي غل دی د هغه انجام خو لا پاتې دی. دا ځل لمبر د نیلې او د هغې د خاوند دی. دا خو د نیلي لمبر دی. هلو زما مشاله ته راغلې. نیلې ته چېرته ما څه دوکه خو نه کوې که نه؟ په مینه کې دوکه ستا عادت دی زما نه او ما تا ته ویلي وو که نه چې زه ستا دپاره هر څه کولی شم. نیلې یا رښتیا دي که نه ستا خپل خاوند نه زما دپاره زهر ورکړو؟ او دا رښتیا دي. اوس خو بیا غله زنه هم تړلي. نو بیا راځه چې دې دنیا نه چېرته لرې لاړ شو او خپله مینه اباده کړو.
تا بالکل صحیح وي ماشاءالله نن به د دې دنیا نه ځې خو یوازې به ځې دا ما سره دوکوکا هم زما د رکیب دپاره دا رکیب نه دا زما حبیب دی او د محبت په معنا خو زه هرون پویه کړم ستا مینه خو هوس و غرض و تا ما ته د نایلې باره کې ټول ثبوتونه راکړي دي خو ما د هغې ذکر نایلې ته ځکه نه دی کړی چې ما ته خپله ښځه پاکه وه دې که تا سره مینه کړې وه نو دا د دې ګناه نه وه ګناه خو تا وکړه چې د دې مینه دې د دې په مخ وروشیندله او بدنامه دې کړه او بیا د ټولو نه غټ ظلم دې دا وکړو چې د نایلې بې ګناه پلار دې قتل د خپل ژوند دې هډو څه ضمانت پاتې نه کړو زما د سر سوری دا دی چا چې په ډېره غریبۍ کې زما سر پټ ساتلی دی تاسو څه خیال دی داسې په اسانه به معامل کې زه به ستاسو دواړو سرونه خورم نه نه نمبر خو ستا دی ته خو اول خپل نمبر تیر که که نه